سلامونه او ښې چارې دوستانو. نن غواړم په پخلنځي کې تاسو ته د مانتو د جوړولو طریقه در وښیم. نو خدای دې چې تر پایه راسره واوسئ او دا کومه طریقې باندې چې زه مانتو پخومه دا تاسو خوښه شي. د مانتو مواد چې دوستانو تاسو دلته وینئ پیاز دی، وږه ده، ورسره چې ده شنه مرچ او غوښه. او دې نه علاوه چې ده په سر یې کومه قورمه چې هغه ورته پکار دی ډال نخود او چکه لا مستې لا قرت، خو خوندور ډېر په چکې کې راځي. او دوستانو دې نه علاوه اوړه ورته پکار دي چې اوړه ورته جوړ کړو، زغالي کړو او بیا یې پرې کړو. البته نن سبا خو ښه ده افغانستان کې مایسته دا تیار اوړه دي، پاکټي تیار لانده شوي اوړه دي او ډېره خلک مانتو جوړوي. خو زه خپله چې کله یې کور ته جوړوم په خپله یې کور کې جوړوم. هغه د بازار اوړه مې نه خوښېږي، نه پوهېږم هغه یو رقم داسې یو خاص بوی زه فکر کوم چې لري. نو هر چا خپله خوښه خپله طبع. په دې پیالې یوه، دا یې هم دوه، وګورم څومره، دا هم درې، دا درې بس. اوس به دې ته څه ده مالګه ور واچوم. دوستانو د مانتو اوړه چې ده خمیر مایه نه غواړي او پولي مولي هېڅ شي نه غواړي. صرف زه یوه هګۍ ور اچوم، هغه هم تاسو خپله خوښه هګۍ ور اچوئ او که نه. اوبه هم دا ټوله نه ور اچوم دوستانو، ووینو څومره پکارېږي. د مانتو اوړه چې ده د ډوډۍ د اوړو غوندې باید ډېر نرم نه وي. دو باندې ډېر وخت تېرول نه دي مهمه. زه دا اوړه لانده کړمه، بیا ډال نخود قورمه پخومه او بیا بېرته ووینئ پیاز شانسې میده کومه غوښه. نو دومره بس، یعنې دا هم که نه مهم هم نه ده، همدومره بس ده. نو اوس به سر پټ کړمه او دغسې به کېږدم. زه به اوس راسمه د ډال نخودو د پخولو طریقې ته. نخود اول په ابتدا کې زه جوشومه او بیا ورته هغه د چا خبره پیاز او لوا بیا ورته پسې ور اچوم. ښه 120 ګرامه دی ډال نخود، 120 ګرامه، یعنې دا پیاله ډکه نه ده. ګورئ دوستان ډال نخود خو مې دلته کېښودل، اوبه مې ور واچولې چې دا وایشي او دلته مې دا ارکاره چې راواخیسته. په دې کې به زه لومړی غوړي واچوم، 100 ګرامه غوړي ور اچوم، یعنې دا یوه ملعقه د ما 100 ګرامه ده. ښه دوستانو دا زه د ډال نخود لپاره لواب جوړوم. دلته مې پیاز او ورسره وږه دا مې ریزه کړل، دا ور اچوم د غوړو ته او یو څه مې تازه دڼیا مو سره میده کړل. دې نه علاوه به زنجفیل هم ور واچوم. دا هم د پاپریکا میده شوې سره پاپریکا، دا هم ور اچوم. لیدونکو دا دیګ ډېر خوندوره وي. ور واچوله وطني زیره او دا هم وچه دڼیا او کورکمن. اوس به هم دا تازه دڼیا ور واچوم. اوس به اوبه پسې ور واچوم. دوستانو دا د ډال نخود اوبه تپې وچې سوې، ډېرې کمې پاته دي. اوس اوبه یې کمې سولې او دا لوا پسې ور اچوم. پسې اوسې په ټیټه درجه دغسې پرېږدم. دوستانو اوس به هم د مانتو د موادو برخې ته راسو چې مانتو له څه شي جوړېږي. مانتو کې خو پکار ده غوښه، پیاز او مساله چې ورته پکار ده، هغه ورته خاصه مساله یې چې ده وچه دڼیا او تور مرچ پکې بې حده زیاته ضرور دي. دا وچه دڼیا او تور مرچ، البته بعضې خلک پکې زیره هم اچوي، هغه نو تاسو خپله خوښه. او دې نه علاوه چې ده کورکمن او مالګه او مرچ چې ده سره هم که غواړئ ور اچولی شئ، خو ما تور مرچ ورته راخیستي او د سرو مرچو په ځای ما دلته ورته
دا رقمي شنه ښه ترخه مرچ، پیاز او یو څه هم وږه بیا یو څه د مستو لپاره هم پکار ده، خو زه لږ څه په دې منځ کې اچوم. دوستانو د منتو چې ده غوښه ما نیمه کیلو راخیستې ده او پیاز چې ده تر نیمې کیلو لږ څه زیات ده، خو ټوله نه ور اچوم. یعنې خلاص دواړه مې یو برابر ده. منتو چې موږ پخوو او ما څه خوړلی ده، دا د چا خبره د قندوز خواته د قطغن خواته هغه پیاز تر غوښې زیاتې هغه منتو خوندوري. البته اوس زه ما په اروپا کې ولیدل، بعضو جوړو کې ما وخوړل، اوس د موږ افغانان چې ده هغه منتو کې تر پیازو یې هغه غوښه ور زیاتوي. نو ما ځکه ورته پیاز یو څه زیات کړي، بیا هم یې تاسو خپله خوښه او انتخاب. ابتدا کې ورته غوښه سره له یو دانه پیاز، لږ څه زنجفیل او لږ څه وږه، او دا مې وایشوله، لږ مالګه مې ور واچوله. دا مې اول یخني باندې کړله چې دا نرمه شوه، لکه د شامي کباب د غوښې نرمه شوه. دا اوس یې له ماشینه باسم. البته که چیرې دوستانو زه خو له دې ماشینه باسم، که چیرې مثلا داسې ماشین وي هغه د کوفتې ماشین نه، لاستي ماشین، په هغه ماشین باندې هم تاسې دا غوښه میده کولی شئ، چې له ماشین یې وباسئ. او پیاز یې چې ده دوستانو، پیاز یې باید چې ده میده میده اوسي د منتو، خو زه له دې ماشینه باسم، دا یې ډېر بیخي هلکه‌ای نه، مناسب ورته برابر یم. دا پیاز به پسې ور واچوم. دې شکل مې پیاز میده کړل. ګورئ دوستانو، پیاز یې تاسې ببینئ چې یو څه ډېر دي. دې نه علاوه دوستانو زه لږ څه غوړي ور اچوم. غوړي البته دا د ترکاریانو لپاره دي، کوچ دي، ډېر خطرناکه نه دي مقصد. دا هم یو قاشق ور اچوم. دا هم د مسالې اوس به سره مکس کړم. دا خو حل شو، اوس به دا مرچ لږ ورته اضافه کړم. دوستان دا هم شو د منتو دا د غوښې مواد. دوستان اوړه مې راواخیستل، دا غوښه تیاره شوه. او نور چې ورته پکار دي علاوه له د اوړو نه د منتو ته دوستان وچ اوړه ورته پکار دي، غوړي ورته پکار دي چې قالب یې غوړ کړم، او لږ څه اوبه چې دا اوړه لږ څه پرې لندوم، هغه منتو جوړوم که ضرورت شو. او دا هم ماشین. دوستانو که دې ماشین ته دسترسي نه لرئ نو تاسې کولی شئ چې په اشکس باندې هم دا اوړه جوړ کړئ. د منتو دیګ نه لرم، نو دغه یو دیګی لرم چې داسې ده، زه په دې کې هغه پخوم، دا ترکاریانې سبزیانې په دې کې زه په دم باندې پخوم او بیا یې استفاده ترې نه کوم. نو ما فکر وکړو چې ځکه د منتو دیګ نه لرم، کنې دلته پیدا کېږي په دې باندې چې د منتو شکل هم نشته چې منتو په دې کې پخېږي، خو عین هغه شی ده، هېڅ فرق یې نشته، هېڅ فرق یې نشته. لا دا ښه ده، چا خبره اسانه ده، هلته په بر کې ورکه پخېږي، عین په هغه شکل سره دی په دا رقم. تیارې ماشین ته آماده کړم که نه، بیا هلته له ماشین سره لږ څه سخته کېږي بیا راته په دې شکل سره ټول به دا. نو اوس به زه دې نه دا به اوس تر ماشین وباسم، دلته به اوړه واچوم. تاسو لیدونکو ولیدل چې اوړه مې څومره ډېر کلک هغه کړل، لانده کړل، خو بیا هم وچ اوړه ورته پکار دي چې پاسته یې ښه کلک راسي. ښه دوستانو، د ماشین درجه به په ابتدا کې په 2 باندې کوو، بیا به وروسته چې ده له 2 نه بعد چې ده بیا زه یو وارې په 5 باندې دا درجه باسم، د وړو په 5 یې باسم. بیا ګورم که چیرې دا ډبل و، بیا یې حتی له 6 درجې نه دا اوړه باسم، خو اوس په ابتدا کې زه په 2 درجې باندې باسم. دوستانو داسې به زه اوس اول
یو څو دانې جوړ کړم چې تاسې ووینئ دوستانو. بیا نو مجبور یم تر پایه پورې به ویډیو نه لګوم چې ډېره اوږده کېږي بیا ویډیو. په دې رقم سره اوس به دوستانو دلته به په منځ کې سره پرې کوم، لنډوم یې اوړه ځکه پرېوم چې بیا هلته سره ونشنلیږي. ښه لیدونکو اوس به له 5 نه وباسم، د ماشین له 5 درجې به دا اوړه وباسم. ګورئ دوستانو اوس هم چې ورته ګورئ یو څه هغه ده ډبل ده، اوړه یو څه ډبل دي. نو غواړم چې له اول دا ټوله له دې 5 نه باسم، پس له هغه غواړم چې له 6 یې وباسم چې دا اوړه یو څه نازکې شده. البته چې ونشنلیږي د هغه لپاره بیا چې متیږي نه او رااخیستلې ماسانې دا درجه یې هم ډېره ښه ده. ښه لیدونکو اوس چې ما ولیدل دا اوړه د ما په نظر 1 درجه بله هم غواړي. ګورئ دوستانو اوس یې د اوړو نازکوالی ډېر زیات ښه سو. نو زه غواړم چې دا اوړه په دومره درجې باندې سي. نو اوس به دا لیدونکو دا اوړه نه ضایع کېږي. دا اوړه زه بیا هم شاوخوا چې پاته کېږي ټوله سره یو ځای کوم، بیا یې زغاله کوم، بیا یې له ماشینه باسم، دا نه ضایع کېږي. دې شکل غټوالی او کوچنوالی د منتو دوستانو د تاسو خپله خوښه. منتو اصلا داسې چارکونجه جوړېږي دوستانو، خو نن سبا بعضو ځایو کې داسې هم رواج شوي دي چې ګردې جوړوي. نو هغه ویلی چې اسانه کېږي، زر زر کېږي. بیا هم تاسو خپله خوښه که په دې شکل یې کوئ او که په هغه شکل یې کوئ. دا هم دا مرحله باید اول ابتدا کې غوړ کړو دوستانو، په دې چې هغه اوړه پورې شنلي. نو د دې لپاره دا باید غوړ کړو. اوس به پاسته یې رااخلو، د ټولو اندازه به یوه قاشقه چیرده وشده په انصاف سره که نه، یوه هم لا زه وایم ډېر ده، خو خیر منتو داسې لږ څډک خوند کوي. په دې شکل باندې دوستانو وینئ او بیا به لاس لندوو. په دا رقم یارې به دا 2 خواوې بندوو، بیا به دا ګورئ دوستانو ډېر اسانه جوړیږي. او بیا هم وایم د منتو اصلي شکل خو په دې شکل ده. که غواړئ تاسې د اشکې غوندې هم جوړولی شئ چې داسې لږ ګردې جوړ کړئ. هغه شکل به هم دلته دروښیم دوستانو. زما اولادونه چې کوچني ول ما په هغه شکل جوړول، په دې چې رقمي دوی ته یې خوړل سخته و. او چې څوک ماشومان لري باید هغه ګردې جوړ کړي. ښه ده په دې رقم باندې ده دوستان، ګورئ په دې شکل سره. اوس به دا او دا سره دغسې بندوو دوستانو، ګورئ او دا هم منتو. نن سبا لیدونکو هر څه په دنیا کې اسانه سوي دي. دا اوړه چې تیار وي نو بیا بیخي هېڅ مشکل هم نه لري. البته په یوه مېلمستیا کې په کار ده که نه، هلته سړی څو رقمه خواړه پخوي، نو وایي چې لږ څه زر زر او په عجله باندې کار وشي بیا ښه ده. او د کور لپاره د ما په نظر چې دا تازه اوړو نه خوندور راځي، ما چې تجربه کړې ده. د ما دیګ هم ډېر لوی نه ده، زه چې همیشه یې پخوم همدا یو غوری کېږي.
کوچنۍ خانې دي. دوستانو هغه لیدونکي چې دا ویډیو ګوري او دوی وایي چې نه منتو چې غوښه ډېره یې تر پیازو هغه خوندورې تاسې چې په هغه شکل پخوئ یو وارې په دې شکل هم وازمې تجربه یې کوي چې دا زه چې وایم دا څنګه ده یو خو به د یو څه پکې فرق هم راسي که نه دې ته زه قطغني منتو وایم. تاسې وګورئ چې دا قطغني څنګه منتو ده. هغه سر به پټ کړم چې وچ نه شي. لیدونکو منتو دا د اوبه یې ایشي خو لا شخ ده شاید لاندې قالب بې پوخي لیش سلا ایشیده غواړي. لیدونکو منتو نور پوخ سو سره لاندې څه پاخه ول هغه مې د پخواني پخو په سر کېښود او لاندې مې نور کېښوده. نو لیدونکو تر څو چې د دیګ زنګ وایي زه به یو دانه تاسو ته درښکاره کړم داسې پاخه دي په دې شکل سره. دوستانو اوس به یې زه په قوري کې کېږدمه سینګار به ورته ورکړم بیا به یې تاسو ته درښکاره کړم. خدای دې کړي چې تاسو د ویډیو خوښه شوې وي لیدونکو. دوستانو دا هم د ما د نن ورځې پخلی. لیدونکو ما څه په غوري کېږدول هغه کمره سټاپ شوې وله د موبایل چارج خلاص شوی و او فلم برداري یې نه وه کړې. نو دوستانو نو د ژدولو طریقه خو یې دومره سخته خو نه ده خو ټوله منتو سخته نه ده د ګردو افغانانو زده ده خو دا یو مال په ابتدا کې وایي چې زه تاسو ته په خپل ډول د قطغني رقم منتو جوړوم. نو خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شوی. لیدونکو په دې غوري کې مې څه لږ څه غوړي کم او پکې د دال نخود او مستې هم لږ کمې اچولې داسې یو رژیمي غوندې مې جوړه او په دې کې مې څه بیا او تازه دڼیا مې پکې اچولې او په دې کې څه د ډېره کمه تازه دڼیا خو وچه نانا مې پکې ډېره اچولې ده. نو د ډیزاین شکل یې لږ څه فرق لري. نو دوستانو خدای دې کړي ما د نن ورځې دا ویډیو تاسو خوښه سوي. تر بلې ویډیو پورې مو په الله پاک سپارمه. روغ جوړ سلامت اوسئ او ویډیو د سره لایک کړئ سبسکرایب یې کړئ نوي لیدونکو. دوستانو یوه خبره وکړم ریشه یو دوه کسانو راته ویل چې کبانو طریقه راوښوه. لیدونکو ما 2 ځلې د کبانو طریقه ښوولې ده کله 3 ځلې بیا هم غواړم چې زه کب بیا پوخ کړم چې زه کب موږ ډېر پخوو. نو تاسې که دا ویډیوګانې ګورئ او د سره شیر یې کوئ لایک یې کوئ نو نورو لیدونکو ته هم وررسیږي او که د سبسکرایب له څنګه زنګ ووهئ نو بیا اولینه ویډیو دوستانو تاسو ته دررسیږي. نو نور مو په الله پاک سپارم. روغ جوړ او سلامته اوسئ. تر بلې ویډیو.